معاشره کې لویه مسله دا ده چې یو مسلمان د بل مسلمان د درد او د تکلیف نه بالکل بې پروا دی. که د چا یو ګاونډي دا په تکلیف کې یا د چا رشتہ دار په تکلیف کې مالی تنګسیوي وي یا هر قسمه مشکل کې وي او یا په مخ د ځمکه باندې په کم ځای کې په کوم مسلمان باندې ظلم کیږي، نو موږ او تاسو دا خبره کوو چې مړه بس خپل کار به خپل ځان دی ګوري به ورسره چې څه یې وکړه، موږ پکې ځان نه اخته کوو. نو ګوره مسلمان دپاره پکار دی چې دا د بل مسلمان په درد او تکلیف کې د هغه سره شریک وي. محمد رسول الله مبارک فرمایي چې د مؤمن مثال د مؤمنانو د دوی مثال د یو جسم په شان دی. که په جسم کې په یو ځای باندې درد وي، مثلا ستا په غاښ باندې درد وي، ستا په سر باندې درد وي، نو ټول جسم دې سره هغه ډېر په تکلیف کې او ټول جسم یې متاثره کړی. نو دغه شانتي مسلمانانو ته پکار دی دغه مؤمنانو ته چې دوی په خپل منځ کې د یو بل مسلمان د درد او تکلیف نه خبري او د دوی یو بل سره همدردي وکړي. دا موږ او تاسو د شریعت ښودنه ده.